سلام ویل السلام علیکم ورحمت الله دا د مسلمان سړي علامه ده. سلام ویل دا د مسلمان علامه ده. اوس په دې کې خبره دا د عزیزانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سخت ټینګښت کړی پر دې خبره چې بغیر د سلام مه تېرېږئ. سلام وایاست السلام علیکم ورحمت الله. حتی پیغمبر علیه السلام به انس فرمایي موږ به کشنیانو موږ بازۍ کولې پیغمبر صلی مبارک په تېرېدي موږ ته به رانارې کې السلام علیکم کشنیانو ښه یاست. دا د محمد رسول الله مبارک طریقه وه. خپلو بیبیګانو ته به سلام وایي دا د پیغمبر علیه السلام مبارک طریقه وه. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي صحیح حدیث دی که یو سړی ډایرکټ رالی تا لره راننوتې پوښتنه یې وکړله یا یې له تا یو شی وغوښتی د الله رسول فرمایي د ده سوال مور پوره کوه. سوال یې مور پوره کوه ورته ورسه سلام ووایه بیا راسه. ورسه سلام ووایه بیا راسه. یا حضرت ابو هریره فرمایي که یو سړی تا لره دننه رالی سلام یې نه ووایي ته به څه ورته ووایې تا ورسه د مجلس چابي راوړه. د مجلس چابي بیا څه شته؟ د مجلس چابي چې دغه سلام دی. ورسه د باندې ووځه بیرته راسه سلام ووایه السلام علیکم ورحمت الله. یو صحابي فرمایي وایي زه راولاړ شولم ما ته څه شیدې چا راکړې ول دا پیغمبر علیه السلام مبارک له رویس بس ما شیدې راخیستې دي زه رالم د پیغمبر صلی مبارک حجرې نه ډایرکټ ورننوتم نه ما پوښتنه وکړله او نه ما سلام ووایي. وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ما ته وویل د باندې ووځه د ابو داود حدیث دی د باندې ووځه ورسه په دروازه کې ودرېږه اجازه وغواړه اجازه شته چې زه دننه درسم که یا چې اجازه درته میلاو شو بیا ووایه السلام علیکم ورحمت الله. صحیح شولو اجازه هم ضروري ده او سلام هم ضروري دی. نو صحابي فرمایي زه پیغمبر صلی مبارک بیرته واپس کړم ورسه وځه د باندې ووځه اجازه هم واخله او سلام هم ووایه. او پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي دغه سلام ویل دا د جنتي سړي علامه ده. په جنت کې به جنتیان سلامونه ډېر وایي السلام علیکم السلام علیکم. صحیح سنو او بیا دویم دا سلام دا د الله پاک نوم دی. صحیح سو نو د الله د نامه خو برکت هم یې هو د الله د نامه برکت ستا. ها کافر ته سلام ووایه که ده سلام درته ووایي ته ورته وعلیک بس خالي دومره ورته ووایه. او بیا په دې سلام کې ما وختي درته وویل چې سلام به پر کوم ځای وایه پر کوم ځای بیا نه وایه. پر کوم ځای ویل پکار دي پر کوم ځای ویل نه دي پکار. اذان شروع دي سلام ووایه جمعات ولاړ دي سلام ووایه ډوډۍ شروع د سلام ووایه یو سړی پر اوداسه دي سلام ووایه یو سړی د قرآن او د حدیث درس کې ذکر کوي سلام ووایه. او بیا په دې کې دا خبره ده چې سلام و خپلو بچانو ته ور زده کول السلام علیکم ورحمت الله و بچانو ته اوس ور زده که په زر کال یې نه هېرېږي په زر کاله. صحیح شو چې د باندې وځي ورته ووایه ورته دغه دعا وایه بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله دا وایه. ما خپل کشنی بچی دی هغه ځې مدرسې له نو زور ته وایم ته چې کله سایکل ورسره یې ته چې کله وځې دغه دعا وایه. نابلې چې کور ته رالمه موټرسایکل ولی و ګوتې خوش کړې وه پښه یې خوش کړې وه ما ورته وویل ما تا ته نه وویل چې ته دعا وایه وځه. دی ما ته څه وایي وایي ما دعا وویله ما دعا وویله. زما دا خیال و چې دا دعا د دواړو خواو کار کوي هغه د یوې خوا یې کار وکوي. زه مدرسې ته ورسېدم د مدرسې څه چې واپسې راتلم زه موټرسایکل ووالم نو زما خیال دا ولو چې یاره د دواړو خواو به کار وکړي. مال یا داسې وکړه چې وځې هم چې راځې هم دا دعا وایه بیا به چش نه بیا به مشکل نه او په دعا کې ډېر لوی اثر الله یې دی دومره لوی اثر که څه هم یو ګناهګاره سړی و دینداره سړي ته دعا وکړي. ګوره پیغمبر علیه السلام مبارک څومره عظیم شخص دی څومره لوړ شان والا دی. حضرت عمر فاروق عمرې له رتلي ورته ویلې ول زما وروره ما چې په دعا کې هیر نه کې زما وروره ما چې په دعا کې هیر نه کې. حضرت عمر فاروق وایي چې ټول دنیا یې ما ته راکړې وای زه دومره نه خوشحاله کېدم لکه د الله رسول ما ته ویل زما وروره ما په دعا کې هیر نه کې ما په دعا کې یاد ساته. اوس پیغمبر علیه السلام څه مانده دي څه مانده دي چې حضرت عمر فاروق ته وایي ما په دعا کې یاد ساته. نو معلومه دا سوله چې دا دعا یو ډېر اهم شی دی. الله پاک ته موږ ته رانصیب کړي الله پاک ته موږ ته د ټولو مسلمانانو دعاګانې رانصیب کړي الله پاک ته د پیغمبر علیه السلام دعاګانې موږ ته رانصیب کړي
د مور پلار دعاګانې دي الله مشترا نصیب کی الله پاک دې زموږ دعاګانې او خپل اولاد زموږ چې کوم بچان دي قریبان او هغه ته ور نصیب کی بغیر د دعا دي الله ژوند نه راکړي هغه دعاوې دي الله را نصیب کی چې الله پر راضي کیږي د الله رسول شو ولدي او سنت طریقې دي خیر الله دې ویل اوریدل قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کی پر دې تور دي الله پاک مشتي تمرګونه راکړي چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله محمد رسول الله